د موږ متعلق مسائل شروع کړو. کم از کم هغه کسان چې نو ورځي ولنو د تلو کوشش نه کوي. په موږ کې دیار لس فرض دریم پرون ویلو، نن به مزید درې وایو. رومنه فرض ویلو چې وجود به پاک وي، بدن به پاک وي. دویم دا چې کپڑے به پاک وي. دریم دا چې زی به پاک وي. څلورم دا چې ستر عورت په پټای. ستر عورت مطلب د سړی د پاره د نوم نواخلا تر دې زمونه پورې تر دې پورې په ټول دا فرض او دا داسې فرض دي چې په موږ کې د نوم دا فرض دي او د موږ نه بهر هم پورې دا فرض دي. سړی به نوم او د نوم نواله تر دې پورې دا زه دا راځه په مخ کې نه ښکار دي. اگر چې د اولاد ولې دی په کور کې خدای ودا نه ښکار کوي. بعضی کسان په سیندونو وغیرہ کې لام نه هغه پتنې ښکار کوي. بعضی لوبې داسې پای کې هغه داسې ټولې چې هغه دغه پتون ورګه ښکاري. بعضی کسان سویمینګ پول وغیرہ کې لامبا په غټ پتون ښکاري. نو دا ناجایز دي ځکه دا غزه په ټول دا فرض دي. په موږ کې دنم دا فرض دي موږ نه بهر. زنانه د پاره ټول بدن سوا د لاسونو د تلونه د خپو د قدمونو نه او د مخ نه ټول وجود ول په ټول لاسري دا ول فرض دي په موږ کې. اوس کې یو اندام دا چې کوم فرض دی عورت په دې کې ښکارا شي نو د موږ حکم دی نو قدریزل تسبیحات ورکوي چې سبحان ربي العظیم ضمن وخت پورې دریزل تسبیحات ویلو برابر وخت ښکارا پاتې شي نو موږ به مات شي. ځکه په موږ کې دا فرض او که ښکارا شو یو اندام او فورا یې پټ نو بس بیا موږ سید لکه زنانه کله کله مسکین او ماشومان تیر کرا کوي. نو که زری سم کوم صحیح او کنه درې تسبیحات برابر ښکارو ویختو موږ به ماتيږي ورسره. کچرته یو سړی په داسې حادثه کې چې داسې غره شي شاب مناظر چې لباس نه خوښي نو دې بس کې بیا چې موږ په یو حال کې معاف نه دي نو دې به تو راتو ګوري سپانه وغیرہ به وجود نه تو چې سم ملو شي. ګوره ستر عورت په ټولم فرض دي او کپڑے پاکواله دام فرض دي. خو د ستر عورت په ټول د کپړو د پاکوالي نم زیات اهم فرض دی. فقهاو لیکلي دي چې یو سړی ته پاکي کپړې نه ملاوي لباس نشته او یو جوړه د یو صادر د خو ګنده دی موږ په دې کې نو هم د ځان په پټ کې خیر دی هغه فرض به الله معاف کړي. ځان به وجود به پټي. یو حادثه کې داسې شو صحابه کرام رسول الله مبارک یو غزا لیدل نو کشته کې سوارو ا کشته تختمات شو صحابه کرام او وو دغه شو ډیر په سخت باندې ځان بچ کو لباس تلاو او بری د تیزی نو به مونږ کړه دې په دغه صورت کې مونږ څنګه کې پناس تبکه رکوع او سجده او په اشاره سره کې اندازه دینو لګي تر چې د مونږ معافواله نشته. شرایط بدر تماف کی فرض بدر تور کې معاف کی په ولاړه مونږ نشو کولای پناس نشو کولای پملاس نشو کولای په اشاره سره خو پرې خودل نشته. نو کداغه صورتحال راشي دا شاده نادر خو لیکن دغه مسئله ده بلکې کپڑے دوم نه نری وي چې اندامونه ښکارا ورګه ښکاري په دې کې مستقیم ځکه د بدن د ستر عورت په ټول فرض دي او تا هغه ستر عورت پټ نو چې دا سي نری لباس پای کې بیا مستقیم خاص کر زنانه دا سي نرو دغه کې کوي پټو کې کوي یا نری لباس کې دي کې نه کوي. پنځم فرض د مونږ وخت پیژندل مطلب څه چې کوم وختونه د مونږ لپاره مقرر دي هغه وخت کې مونږ کې که وخت نه د مخ کې مونږ کو اگر چې باندې ویلې باندې پس باندې باندې د دې نخده چې ټیم داخل شو یو سړی بس لګیا یو بس غنی مګن د مخ کې خامخا شرط پوره کوي چې باندې وي لا ټیم نه داخل نو که باندې باندې دی وي ټیم نه داخل مستموز نه کیږي په ټیم ته وګوري. نو زنانه کورونه کې موږ الکه چې یو لږ وخت اذان وشي احتیاط لپاره نو کدا وخت نمخ کې دوه کو کیږي نه کدا وخت نه درستو کو نو ادا بني قضا وي. کوم وختونه مقرر دي انځوار وختونه منځونو لپاره پای کې موږ کول دا فرض دي مشپغم قبلي تمخول دا فرض دي. اوس کې یو کس بیماری د فزیدونه دي پکټ کې دي او قبلي تطاول انداز ګران د څه مسله ده نو که سوکوي چې دا کټ ولا تعاون شي په اسانتیا سره نو بیا به قبلي ته برابرې قبلي ته وسنګ برابرې. اوس یو سړی میخ قبلي ته ولاړ
یو سړی قبله ته ولاړ دی نو داسې مفتون دي دا صحیح ده اوس چې دی بالفرض شاته پروزي نو سر به داسې راځي خپلې قبله ته راځي نو چې یو بیمار سړی دی نو هغه کټ بیا داسې چې سر هغه طرف ته راشي خپې داسې راشي یو سړی په ناس ته مشکل نو خپې خوري کنه قبله طرف ته راشي نو په اسانتیا سره کټ ولا تاولې شي نو قبله ته مخکې ولا او کنه شتاولې یا سوچته دی نه یا په اسانتیا سره نه کیږي بازي دي تاسو بلې چې کوم طرف ته مونږ کی عذر د بشریت کې منل کېږي ته عذر د وجنه د هر طرف ته چموس یو کس ته هغه هر څومره په هوا کې چت لاړو په خلا ته لاړو هر څومره په سمندر کې لاندې لاړو تل لاړو د بم قبله ته مخته اوس یو ځړې ذهن کې راځي چې بیت الله شریف فوکس 30-40 میټر دی نو د بر قبله نه د تخت سره نواخله تر عرش مولا پورې دا ټول فضا سره راکړل یو سړی په یو لوړ غر باندې یو چې جهاز کې والوزي د بوما قبله طرف ته مخته یو کس ته په صحرا کې ځنګل کې یو آبادی کې داسې ځای کې چې د ته پته نشته چې قبله کوم خاله او نه سوچته چې هغه معلومات نو د خپل سوچ او فکر وکړي چې بس دې طرف ته قبله نو دې هغه طرف ته وکړي اگر چې مونږ پورا کورس کور د پته ولګي د قبله خو دې په فهمون شوی دې د تحری والا مسله یو سړی دې مونږ شروع کړی دې سوچو چې دې خوا قبله بیا په موس کې ولا بل کا سوال ورکول کې تا خو دې په مخ کړی دی قبل خو دې په دې په موس کې توشي دې په موس کې توشي نو کوز دې یو رکعت نیم دې بل طرف تم کړی خو لیکن مونږ پورا شو دوباره کول ضرورت نه نشته نو دا درې فرضونه ورګي نور شو ستر اورت پټول د موز وخت پیجندل قبلي تمام او دا د وزارت یو دو آیات ترجمه وو ایاک نعبد خاصتا عبادت کوم و ایاک نستعين او خاصتا مدد غواړو اهدنا او خیمونتا صراط المستقيم لا رنیعه ایاک نعبد خاصتا عبادت کوم و ایاک نستعين او خاصتا مدد غواړو د ټول قران خلاصه دا آیت چې سړی دې ته سوچ کوي کنه چې الله خاصه عبادت وکړو په بل در بدا سر نفقه کو بل چاته مشکل کوشا حاجت روا نه وي کله کا عقیده بساتي د شرک معمولی شی به چې وکی هغه عقیده بنه ساتي او خاصه مدد غواړي نو خاصه مدد غواړي چې په دې دا آیات ترجمه دې ته سوچ کې د الله جل شانو په وعده د الله جل شانو په مدد باندې یقین نازل اهدنا او خیمونتا الصراط المستقيم لا رنيع الحمد لله رب العالمين ولا